مجبور سبا تاسو څه خبره کنه دا خو نه کیږي خو غزل واوري کنه نو بیا وګورو چې موږ لایو کوو دی ویډیو کار کوي میسنجر باچا سلامت تا برانه خار اخری ما به انتظار اخری تا برانه خار اخری ما به انتظار اخری ته د خاره نرازې تا خو د خامار اخری وی ویل ناوخته شو نن خو به مې پلار اخری وی ویل ناوخته شو نن خو به مې پلار اخری دغه لږ مازغه مې دي دا براله یار اخری دغه لږ مازغه مې دي دا براله یار اخری دا سړی خفه شي نو بنګ وسکې کوکنار اخری دومره غوسه مه کوه دا به د سینګار اخری نیم غوزان در ورسئ نیم په لار ریبار اخری نیم غوزان در ورسئ نیم په لار ریبار اخری یا به د نظر اخری یا به د ازار اخری یا به د نظر اخری یا به د ازار اخری ای د چا خیرې به د ګل غوندې رخسار اخری یا منیره زړه به د دا بېننګه یار اخری د ټولو ملګرو یو جهان مننه چا چې سلامونه لیږلي دي او که دا ټول کمنټس پړاوه نو بیا به لږه ګرانه شي مسلم جان منګه ګوري خالد عدیل منګه ګوري سمیع الله جمال مننه وروره ساجد انوره نو باچا صاحب غزل به درنه واورو او دا قصه به بیا وروستو کړو څه به راته وایې یاره زه به دې مینهوالو ته څه وایم خو چې
څه مخېله راغله بس چې څه مخېله درله باچا صاحب وایه د غزل نه خو مخکې یو دوه شعره ووایم او منګه د هغې خلکو مینه لا په زړه کې ساتو او منګه د هغې خلکو مینه لا په زړه کې ساتو چې څوک بې سره شي نو اور ورته په خوله کې ساتو ډېر ښه په قام مینو له د زړه په کور کې کور ورکوو د قام دشمن ته زړونه کاڼي په سینه کې ساتو ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی دغه غزل دی چې ګل ته لاره تلې ده زغو په سر شمې له پتنګ ځي د لمبو په سر ګل ته لاره تلې ده زغو په سر شمې له پتنګ ځي د لمبو په سر زی چې خوبولې جذبې ویښې کړو زی چې خوبولې جذبې ویښې کړو خاورې شوې انبار د پښتنو په سر ډېر ښه دی باچا صاحب یا د ملک واګداره دا ته څه کوي یا د ملک واګداره دا ته څه کوي خپل خلک دې مړه کړو د پردو په سر ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی ښکاري مرور یاران ستانه نه شول ښکاري مرور یاران ستانه نه شول ستړی مې بلای کړله د خپو په سر دا دستور زمونږه د پخوانه دی دا دستور زمونږه د پخوانه دی کاڼي ولوتل د لیوانو په سر ډېر ښه دی دا دستور زمونږه د پخوانه دی کاڼي ولوتل د لیوانو په سر ښه وایي باچا صاحب بد دې ونه وي ښه وایي باچا صاحب بد دې ونه وي خلک ګنیر خوري د سلارزو په سر ډېر ښه مجبور صاحب ته پکې نه درد په پرهرونو کې تنګ شوی دی خلک په ښارونو کې تنګ شوی دی درد په پرهرونو کې تنګ شوی دی خلک په ښارونو کې تنګ شوی دی چا مندر ګرجې ته زنځیر واچوه او څوک په جوماتونو کې تنګ شوی دی دغه سړی څومره بدنصیبه دی دی زمونږ په زړونو کې تنګ شوی دی یو کور کې اوسېږي خو چې دا ولې رور په خپلو ورونو کې تنګ شوی دی دې ظالم سامراج دومره بدنام که چې حسن په عکسونو کې تنګ شوی دی او لویه شو منیره ستا د لاس باندې نور مې مړوندونو کې تنګ شوی دی ستا د ځنې خال ته ناست یو بس خو دې د جال ته ناست یو کله یو دیوال ته ناست یو کله بل دیوال ته ناست یو کله یو دیوال ته ناست یو کله بل دیوال ته ناست یو مونږ لا هغسې واړه یو مونږ لا اوس هم ټال ته ناست یو زمرود لرو خو صیبه مونږ بیا هم سوال ته ناست یو نو ملګري خو ډېر را روان دي ناصر خان ناصر وایي چې وا ډېره مننه وروره ساجد انور ډېره مننه وروره باچا صاحب دی ما ته یې بیا سینډ کا چې اپلوډ یې کړم ښه وروره ژوندی اوسې ارشد خان وایي چې ډېر ښه جناب ډېره مننه نوشیر خان خامیا انور الحق ډېره مننه وروره ډېره مننه ناصرې حلالات نور درته څه ووایو دغه نظم به ووایم باچا صاحب چې ما ته به کله کله مور یوه قیسه کوله او د قیسې سره به یې دا یوه ټپه کوله علمه یو تر بل زارېږئ دنیا د غم ټالی وهي ورانه مشینه زه لا ماشوم وم زما ذهن پې کار نه کو خو د قیسې د اورېدو نه مې انکار نه کو قیسه دې سر وخوري قیسه مې اډو یاده نه ده خو ټپه راته رایاده شوله د باران شپه راته رایاده شوله یو حادثه راته رایاده شوله چاوې نن بیا په پېښور کې د ماکه شوې ده چاوې نن بیا په ښایستونو باندې اور پورې دی چاوې نن بیا په سرو ګلونو باندې اور پورې دی د ډېره درده مې سلګۍ وړې وړې وکړې دومره بېوسه وم چې ځان ته مې خیرې وکړې چې دا سړی څوک دی دا لیونی څوک دی دا چې هم ما وژني هم تا وژني هم ځان وژني بس انسانان لیوني شوي انسانان وژني
دا چې په غیږ کې د اسمان لمن اور نیولی دا جوړې بیا چا سرو تنکو ګلو ته لور نیولی بس دی ښار پرېږده روزګار پرېږده حالات ښه نه دي ما درله کلي کې په خپل ګاونډ کې کور نیولی نعیم لونګینه بس شعرونه خو مې وي یاره ډېر شی مې وي باچا صاحب هم راغلی دی وعلیکم سلامونه باچا صاحب په خیالۍ درته وایي نصیر احمد زبردست ډېره مننه عبدالله یوسفزی وایي مسافرو دپاره څه ووایه مسافرو دپاره وروره څه ووایو مسافرو دپاره باچا صاحب ستا سره څه دي په یاد کې مې نه دي دا هم شعر شو که نه لکه چې څه دي او په یاد کې مې نه دي نو بس دغه یو غزل به ووایو بیا به بس کړو که څه دې یاد وي نو چې دا په خیر دی ټایم لږ سیوا شي بس یو غزل را وپړوي د غزل نه به درته مخکې یو دوه شعره ووایم چې یاره ځم شلو ناوخته بیا به راشم یاره ځم شلو ناوخته بیا به راشم هسې نه پېښه شي سخته بیا به راشم ډېر ښه دی سلګۍ مه وهه زړګی دې په قرار کا ډډه ووهه بالښت بیا به راشو ډېر ښه غزل دی چې دلته کې مینه محبت په چا کې پاتې نه دی دلته کې مینه محبت په چا کې پاتې نه دی ټګي ډوري ده صداقت په چا کې پاتې نه ډېر ښه دی باچا صاحب ډېر دلته کې مینه محبت په چا کې پاتې نه دی ټګي ټوري ده صداقت په چا کې پاتې نه دی قسم دی هر څوک د دنیا ایرس راغستی داسې قسم دی هر څوک د دنیا ایرس راغستی داسې فکر او سوچ د آخرت په چا کې پاتې نه دی بالکل ډېر ښه څه چې کوي دا واړه د نامې دپاره څه چې کوي دا واړه د نامې دپاره ریاکاري ده سخاوت په چا کې پاتې نه دی که لږ پکې وې د تور سرو به بازار ډک نه و که لږ پکې وې د تور سرو به بازار ډک نه و ښکاري چې لږ شانتې غیرت په چا کې پاتې نه دی ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی د بل د مشر د عزت تمه تې ونه ساتي د بل د مشر د عزت تمه تې ونه ساتي خدای ګو د خپل مشر عزت په چا کې پاتې نه دی ډېر ښه باچا صاحب او دلته کې هر سړي تندک دې وخوړو ستا شک دی په دې ځای کې میرجانه نورې تبصرې دې په جمال نه کوم ډېره مننه وروره ژوندی اوسې سیال نصري وایي سلام منیر صاحب وعلیکم سلام وروره فیاض خان سلام وعلیکم سلام بس دغه نعیم بریال په مسنجر جواب وروره په مسنجر باندې ګرانه شي ټول ملګرو ته جوابونه ورکول محمد حسین وایي چې بونیر کې د کوم ځایونه وروره بونیر خو لوی بونیر دی چې راشئ نو بیا به درته ځای وښیم دغه مسافرو دپاره ملګري ویلي وو چې غزل ووایه نو صحیح د کار خو درته نشم کولی بس کومه دغه څو شعرونه درته وایم چې واورو وخلی اور ته غاړې وتو واورو وخلی اور ته غاړې وتو مسافر راغی مور ته غاړې وتو یو ورور د ورور په خوشحالۍ کې نه و یو ورور په غم کې رور ته غاړې وتو یو ورور د ورور په خوشحالۍ کې نه و یو ورور په غم کې رور ته غاړې وتو خدای نو څه عجیبه ویش دې کړی یو یوسف مخې تور ته غاړې وتو خدایه نو څه عجیبه ویش دې کړی یو یوسف مخې تور ته غاړې وتو په محلونو باندې وس نه رسي باران د خاورو کور ته غاړې وتو په محلونو باندې وس نه رسي باران د خاورو کور ته غاړې وتو په محلونو باندې وس نه رسي باران د خاورو کور ته غاړې وتو پښتون په خپل مرګ احتجاج ونه که
لکه پوخ فصل لور ته غاړې وته. منیر جو ډېر دی خاموشۍ ستړی کو، منیر جو ځکه شور ته غاړې وته. نو دغه نور څو شعرونه به درته هم ووایم چې وهو ډغره په نشه کې یمه، نړوم د غره په نشه کې یمه. وهو ډغره په نشه کې یمه، نړوم د غره په نشه کې یمه. زه مازدیګر ته انتظار چرته کوم، زه د سحره په نشه کې یمه. یا محترمه په ځوانۍ کې یمه، یا متوره په نشه کې یمه. زه خو اکثره سپینې سپینې وایم، زه خو اکثره په نشه کې یمه. غریبۍ وې په تا به سر ګرځوم، و مسافره په نشه کې یم. جاوید شاه درمان اوس راغی، نو بس وروره ډېره مننه. او بس دا ویډیو وروسته لږه وګورئ، چې چا نه ټایم تللی نو وروسته یې وګورئ. او ډېره مننه، ژوندي راته اوسئ، هر چېرته چې ښاد، اباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.